السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به دریم سبق چې دی هغه لیکو. ټول نورني سبق کې مونږ د هغې څه بنیادي لاینز هغه بیان کړو. په دریم سبق کې بیا هغه لاینز باندې مونږ حروف چې دی هغه لیکلي. اوس په دریم سبق کې مونږ الف نواله ده یا حروف د هجې ولیکو. دې سره زموږ هر یو ورور هر یو ملګری زموږ سټوډنټ دې باندې چې دی هغه پریکټس کوي. یوازې دا نه چې الف نواله یا پورې دا بره ما تیسرا سبق په دې باندې هم پریکټس کوئ. په دې چې دا څنګه لیکلی کېږي، څومره په کم دغه باندې لاین دی، څومره چوک دی، څومره ښکته دی. په دې کې به تاسو ته پوره اصولو سره هر یو ټکي چې دی هغه لیکلی کېږي. دې سره محنت کوئ، دومره کوشش کوئ بغیر محنت نه چې دی یو کارونه زده کوي. دا کوم حروف چې تاسو ته لیکم په دې باندې دا هم په کټ ټیم لیکو، په دې پسې بیا په ساده ټیم باندې چې دی هغه شروع د دې سره سره به چې کوم ټکي کې تاسو ته مسئلې انشاءالله هر ماسخوتن 10 بجې به ګروپ چې دی هغه 10 نواله 10 منټه به صرف ستاسو دپاره بلوي چې تاسو ته څه مسئلې په هغې کې تاسو په هغې باندې کمنټ ورکوئ، وایس میسج هم کولی شئ. 10 نواله د 10 منټه له پاسه 10 بجې پورې ګروپ کولایي، کوم چې په واتساپ باندې په دې ګروپ دی. دا ویډیوګانې چې دي خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هر انسان ته دې فایده ورسوي. څومره چې سیده ټکي دي دا به د کرښې نه چوت راځي، څومره چې ګولایي والا ټکي دي جیم سین شین صاد عین قاف لام ګولیا دا ټکي چې دي دا د کرښې له سره بالکل ټچ راځي، کرښ سره وځي. د دې نه علاوه چې څومره سیده ټکي دي با تا سا دال را سا یا فا توازن فا ها دو چشمه حمزه او بڑیا دا به د کرښې نه معمولي شان د چوت راځي. انشاءالله په دې پسې یو بله ویډیو را روانه ویډیو هغه به دقه حروف تهجي وي، الف نواله د یا پورې هر یو ټکی به چې دی هغه په اصولو باندې لیکلی کېږي، په خطونو باندې هغه به لیکو چې الف څنګه لیکلی کېږي، څومره لیکلی کېږي، اوږد څومره یي، لنډ څومره یي، د کرښې نه څومره چوت راځي. دا ټول طریقه کار به د الف نواله د یا پورې د هر یو حرف دا به موږ چې دی هغه زده کوو. سره په لاین باندې اوسئ. ویډیوګانې که ستاسو خوښېږي لایک کوئ، سره چینل سره سبسکرایب کوئ.
شو